معززو د شعبان المعظم د میاشتې شاید دا اخیری جمعه شي او بل جمعه بیا د رمضان المبارک پیل ورځ شي یا دا غینه پس د ورځ پیل شي وبل جمعه مشکله ده کراله بیا د رمضان المبارک مسلې پکيو ما یو مسلې بارکی یو آیات کریمه تلاوت کړې دي چې دا د پنځ بنای اسلام سلورم رکن دی او دې تویل شي زکات چې دغه میاشتې ورځ شپې مسلمانان د خپل مال نه د کال زکات وباسي او دا زکات ورکول دا فرض دی په دې حق باندې تاسو ته مختصر چند احادیث مبارکه ذکر کوما قرآن عظیم الشان کې په ډېر زیات آیاتونه راغلي دي او تقریبا چې د هر آیات سره د منځ او د زکات یو ځای ذکر دی ولې چې دا زکات او منځ لازم دي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة الله پاک فرمایي منځ قائم کې او زکات ورکې حدیثو کې راځي چې یو سړی منځ کوي او زکات نه ورکوي نو د منځ نه قبلېږي چې د باندې زکات ورکول فرض شوي او نه ورکوي نو منځ یې ورسره نه قبلېږي او چې یو سړی زکات ورکوي او منځ نه کوي نو بیا هم دی غټ ګناهګار دی د هغې ځان له عذاب او سزا ذکر شوی د په احادیثو قرآن عظیم الشان کې نو زه د هغې نه مختصر تذکره کوم زکات په لغت کې صفاوالي او پاکوالي ته ویل شي او زکات ته زکات ځکه وایي چې په دې سره د دې انسان دا مال پاک شي دې سره د انسان مال صفا سوتره شي حضرت ابی ہریرہ سے فرمائی لنڈو لنڈو الفاظو کی تاسو ته چند احادیث بیانو چې رسول الله مبارک او فرمایل وېدا سي اورز نشتا مگر د جهنم فرشتے आवाज کوي د او طبقون د اول طبقه د جهنم نه आवाज کوي چې هلاکت تي دا غچا د پاره چې څوک دروغ غني د الله احکام تکذیب کوي د الله د احکام دویمه आवाज راځي چې فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون هلاکت تی هغه چا د پاره چې کم خلق د خپل منځونو نه غافل دي منځونه نه کوي یا کوي خو په مانځ کې په سوچ او غفلت کې لګیا وي پدریمه باندې आवाज کیږي چې هلاکت تی هغه چا د پاره چې څوک عیب بیانون کې او چغلی کوون کې دي چې عیب بیانې او چغلی کې هغه له هلاکت د سلورم من आवाज کیږي چې هلاکت تی هغه لاسونو لا چې د خدای احکام پرېږدي او د ځان خبرې کوي او لیکي او به خلق توي لکه يهودو بداکار کو پنځم نه आवाज کیږي چې هلاکت تی هغه چا د پاره چې داغي زړونه د الله تعالی د ذکر نه غافل دي فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله پس هلاکت تی هغه زړونه چې د الله د ذکر نه غافل دي او د شپږمې طبقه د جهنم نه आवाज کیږي چې هلاکت تی هغه چا د پاره چې خلکو سره پناب تول کې کمی کوي چې اخلي پورا اخلي او چې خرڅي په نو کم ور کوي
او د اومه طبقین आवाज کیږي چې هلاکت تی هغه چا لپاره فویل للذین لا یؤتون الزکاه وهم من حق الله هلاکت تی هغه چا لپاره چې دی زکات نه ادا کوي د خپل مال نه حال دا چې دا د الله تعالی یو حق دی او دی نه ورکوي وی قارون چې الله هلاک کو شلم سپاره کې ذکر دی د موسی علیہ السلام خپلوان کې د رشتہ دارو کې راته هدی چې اول مسلمان ظاهرا او پټ چې د منافقو د هلاکت او تباہی د دریو شیانو نه راغلو یو ولدا چې د دنیا سره ډېر محبت ډېر زیاته پیسې پیدا کړو دویم هلاکت د دې وجه شو چې په موسی علیہ السلام دروغ تړلی په پیغمبر باندې افترا او دروغ دا سبب د هلاکت ګرځي دریم دا چې د زکات نه ورکو د زکات د نه ورکولو په وجه باندې چې د غټ سبب چې الله دې هلاک واقعه داسې وچی حضرت موسی علی نبینا علیہ السلام دت پیغام اولېږه چې پتا دومره زکات کیږي دا ورک نو بجای د دې چې د زکات ورکړې وي نو د موسی علیہ السلام سره مقابله شروع دوی دا مال زما خپل مال دا ما پډیر خواره غټلې شلمه پاره کې تفصیل راغلې او ډیر په غرور کې بغرزید تکبر کې بغرزید بس د یو خزه ولم سوله چې راشه دا موسی علیہ السلام بدنام هغه له پیسې ورکړي دومره پیسې بدر کوم و د موسی علیہ السلام مجلس کې کینا او چې دې کله واعظ کی بس ته ودرېږه او خلکو ته وایي چې د په ما سره داسې عمل کړی کله چې خزه پاسې ده دا خپل عمل خبره کوي موسی علیہ السلام هو صاحب فراست پیغمبر هغه ورته ویلي چې خبره خو دې وکړه خدا راته ووایه چې دا چا لمسولي ما خدا کار پیغمبر نه کوي او نه دا عمل کوي دا خو ګناه ده دا حرام دی بے حیا کار دی لمسول چای بس هغه باندې جلال غالب شوی سیل د تیم قارون راته پیسې منلی وی خوا عزت اخلاص قارون سره میکار حضرت موسی علیہ السلام قارون راغست دا دی ولی کړي بس وی کړي مې د لپاره چې تمنګ نار وخت زکات غواړي نو چې اوس خلکو مخکې لک ملامت شي ویخا او د دې پځې چې د معافي غوښته وي الټا خبرې موسی علیہ السلام ته شروع کړي چې ته زمو خزانو ته غلي ته زمو مال ته غلي تمنګ نه لدا غواړي دا غواړي خبرې شروع حضرت موسی علیہ السلام ورته زستا مال باندې شکم بلا په غرزم و د خدای چې کوم حق ته هغه ورکه دی غریبانو لورکه چې تقسیم شي اذن غواړ بس د موسی علیہ السلام وړ جلالی پیغمبر بس د نور مکل خانی شروع الله پاک ته ما ته اجازه تو کا د سشي اجازت الله توي د سمکی طاقت او اختیار را وس الله پاک وی ز در میں کہ موسی علیہ السلام توي سمکی توي دا قارون نس رکاګ بس مکی دیونی اور راکاګي د چغې کړه زما خزانه بدر ته پاتش چابیان بدد یو اوخ باندې بار ګرځې د خزانو طالب وته موسی علیہ السلام حکم کو د قنجان ټول راوړې په دې سره وته کې په سره وته کې خو د زمکه ته وی راکا د بیا ډېر مینت کولې
موسی علیہ السلام وینا ویرا کاږي او ځمکې ته وایي تر قیامته به دې راکاږي. حضور پاک فرمایل صحابو ته چې تر اوسه پورې دې ځمکې لاندې راکاږي او روان دي او تر قیامت پورې به قارون ځمکې کې ریخ کته روان دي. روزانه یو ګس کته کېږي. نو دا هلاکت د قارون په څه وجه راغی؟ چې دغه درې وجې وې چې غټه وجه تکبر و او زکات یې نه ورکو او د پیغمبر بېادبي او ګستاخي کړې. معزز سامعین، دا زکات په هر پیغمبر په امت کې دی. د آدم علیه السلام نه ونیسه تر نبی آخر الزمان علیه السلام پورې ټولو پیغمبرانو کې زکات حکم وو. د مانځه او د زکات او د روجې دا درې احکام د اسلام او کلمه شهادت نه پس دا درې په هر امت کې راغلي دي. او حج د بیت الله دام د آدم علیه السلام د زمانې نه دا 5 شیان پنج بنای اسلام د آدم علیه السلام د وخت نه تر حضور پاک علیه السلام مبارک پورې دا په هر امت او قوم کې وو. و د حج طریقې بیلې بیلې وي. د آدم علیه السلام په وخت کې د بیت الله شریف طواف او د عرفات په میدان ولاړه وه. بیا د ابن نوح علیه السلام پورې دغه وه. د ابراهیم خلیل الله علیه السلام پورې بیا پکې قربانی راغله او بیا پکې د هاجری بیبي د صفا مروه سعیم پکې رااله. داسې ورپسې راځه د نبی آخر الزمان علیه السلام د زمانې پورې بیا پکې مزدلفه رالو، مینا رالو، دا ټول پکې احکام رالل. بهر صورت زکات دا غځینو رسول الله مبارک فرمایلی دی چې څوک زکات نه ورکوي دا سړی به الله په لسو مصیبتونو باندې مبتلا کوي. لس 5 به په دنیا کې وي او 5 به د باندې آخرت کې وي. یو مصیبت د دنیا دا دی چې د مرګ به دا وي چې د همزول او دوستان به مخکې وفات شي، دی به یوازې تنها پاتې لکه هیڅوک به هم ني په دنیا کې به دی یوازې خوار ځای. دویمه دا ده چې د دشمنانو پیغور به ورپسې وي. دریم مصیبت دا ده چې بیماری به ورپورې لګېدلې ذلیله. دریم څلورم مصیبت دا ده چې ښځه به بد ناکاره وي، مال به ضایع کېږي. چې زکات نه ورکوي مال به ضایع کېږي. د آخرت 5 دا دي چې دنه به اکثر د جمع مونځ ځي. چې زکات څوک نه ورکوي د جمع مونځ به ترې ځي. بل دا ده چې دی به عالم نه لرې وي، دا عالمانو نه به دی جدا وي. بله دا ده چې د مور و پلار نه به اکثر دی نافرمان پاتې کېږي او دی باندې د آخرت تاوان درته رسېږي. او سنورم نبی علیہ السلام وی ابی هریره صاحب وی چې کم خلق د الله وعدی ماتی د الله تعالی احکام ضایع کوي. دا زکات هم د الله یو حکم دی، منځ روجا حج په فرض دی او نه کوي نو په دغه قوم کې به قتل و قتال ډیریږي. تاسو ګورئ د اکثر مالدار خلک لوی لوی ملکان به خو زکات او نی بس اکثر ته مالونه په دشمنو په قتلونو کې ځي. په لوی مصیبت وړي بس قتل و قتال کې اختش. او چې کم قوم کې زنا زیاته شي پای کې مرګونه ډیر شي. او چې کم خلق زکات نه ورکوي الله د هغه خلکو نه رحمت او باران بن کړي.
باران تی بنش. لہذا بل نقصان دا دی چې د زنکدن په وخت کې به دته خدای کلمې طیبه نه نصیب کوي. دا ډېر سخت ده. مړ کېږي کلمه به خولې له نه راځي چې زکات نه ورکوي، مونځ نه کوي. او په ورځ د قیامت باندې سخت افسوس په درې کسان کوي. یو هغه غلام چې هغه نیک عمل او عقیده درسته ده، ولې چې مکه کې زیات تر په عربو کې غلامان، نو چې عمل او عقیده درسته دغه غلام به جنت ته لاړ شي. او د هغه مالک چې بد عقیده یا بد کردار یا متکبر اب دوزخ ته ځي او غلام به جنت ته ځي. بل هغه عالم چې خلکو ته مسله بیانوي او په خپله پې عمل نه کوي، نو خلک به د ده د علم چې په کومه مسلو عمل کړي هغې به جنت ته لاړ شي، او دا بد عمل او بد عقیده به دوزخ ته لاړ شي. او بل هغه سړی جمع المال فی المحنة والکذب چې مال په ډېر مشقت او په دروغ او په چل ول ګټلی وي او د خدای حق او زکات پکې نه ورکوي او مړ شي، نو دی به دوزخ ته لاړ شي د وجې د دې عمل نه. او که د ده اولاده پاتې وي او هغې دا مال راوالي او په ښځه کې ولګوي، نو هغې به پې جنت ته لاړ شي. ولې چې بیا خو اختیار د ژوندو دی، د مړو خو بیا ختم شي. مال چې دی زکات چې د الزکات حسن المال ودفع الوبال ومنع الزوال بالغدو والآصال. رسول الله مبارک فرمایي څوک چې زکات ادا کوي نو ددا مال به محفوظ وي. حسن المال دا زکات یو قلا ده، دی کې به د مال محفوظ پروت، الله به حفاظت کوي. خبره باندې پوهیږئ؟ او وبال به ته دفعي او زوال به ته دفعي، یعنی سبا او ماښام به د حال برابر پاتې. لکه دا وخت به پې نه راځي چې نن خوار شو نن ضایع شو، ولې چې د خدای حق ادا کوي نو خدای به د دم خیال ساتي. په خبره پوهیږئ تاسو؟ د ده حالم بیا درست وي، نه خرابېږي. قال علیه السلام حسنوا اموالکم بالزکات. تاسې خپل مال پاک او محفوظ کې په زکات سره. ځکه نبی علیہ السلام وی د هر شیز د پاره یو آفت، د علم د پاره آفت تمه ده، او د خبرو لپاره آفت او مصیبت دروغ خبرې پکې کول، او د تجارت آفت چې دی هغه خیانت کې تجارت په دې خوري کې ختمیږي به، او خیرات صدقات چې کې او ریا دې پکې وکړه لاړه مال دې خراب شي. او مال د پاره آفت څه شی دی چې مال خرابوي؟ چې زکات نه ورکوي، منع الزکات. دیو جنا رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ډېر زیات تاکید کړی. د حضور پاک په زمانه کې یو سړی ثعلبه نامې و. څه نوم یې و؟ ثعلبه. د ده به یو لنګ و، مانځله به راغی نو کله کله به زر لاړه کور ته، یو څادر او کله به مقصد دا دی چې رستو راغی. نبی علیہ السلام می دا ولې داسې کوي؟ وی صاحب دا یو څادر هم دی، کله زه د ځانه ته وکړم کله مې ښځه ته وکړي. نبی علیہ السلام ته راغی چې قربان دعا راته وکړه چې خدای مال راکړي. نبی علیہ السلام ورته وی ستا دپاره مال ښه نه دی ګورې، خیر دی یو څادر یا جامې به موږ نور هم درکو، په هغې ګزاره وکړه
مال د لخه نه دی خرابی دی وینا صاحب دعا راته وکړه چې مالدار شي وی ښه حضور پاک وی ښه ده نو چې اوس ته خامخا غواړې دعا یې ورته وکړه نو هغه یو چیله یې واخېسته هغه ډېرېده نو هغه بیا هغه مدینه منوره کې نه اوسېده نو صحرا ته لاړ په دشتو کې به یې وسوله ولې چیلې ډېرې شوې نو بیا یا به سان ماښام منزل راته او 15 وخت راته یا بیا داسې شو چې هفته کې به یو ورځ کې به یو ځل دوه ځل راته نور به چیلو سره بیا په داسې وخت راغی چې مال ډېر زیات شو نو بیا هم سوچ نه کوي چې بس د کمې کم یا څه نو بیا به جمعه په جمعه راته یو جمعه بله جمعه ګل شو بیا نبی علیہ السلام چې کال پوره شو پوښتنه کوي دغه سالبه باندې زکات فرض شوی دی لاړ شي او زکات ترې راوړی کله چې صحابه لاړ ورته وی زکات هغه ورته او ته بہت شروع چې دا چل او هغه چل پلان او ډینګو اخر خدا و چې صحابه راله حضور ته پوس کی ولې وی صاحب خدا سي وای وی خزن وی د مرګ ډېر خراب به حضور وی نسبکه بیزان ته نه پرید د تر عمر پوری زکات سخوار زار چیله یو دولی و غیره وستی حضور پاک کو تویزه الله او د الله رسول ستا زکات ته محتاج نه دی اولا پتا خو ډېر زکات کیږي او ښه شیان د باندې کیږي ته ایلهدار او تا سړی نه وي امتحان هم کله الله پاک کوي په خلکو لنډه دا ده چې دا سړی لاړ بیا باختر رات جمعم ته لاړ مال چاله ښه شي او چاله نقصان شي تر دې چې مړ شي دا توبه خدای دوار جانو سردار دنیا نه پرده وکړه د صدیق اکبر صاحب دور را هغه وخت کې بیا د خپل زکات صدیق صاحب لروړ صدیق اکبر صاحب ورته وفرمایل ز څنګه دا زکات قبول کما چې الله او د الله رسول نه دی قبول کړي اولا صدیق صاحب دنیا نه پرده او کده عمر صاحب دور را د په زمانه کې بیا راو هغه وی چې خدای رسول قبول نکو صدیق اکبر صاحب قبول نکو عمر سے اختیار دی چې قبول به اولا الاړ وشتا بیا چې د عثمان صاحب دور را بیا هغه وخت کې هغه انکار چې داغي نه دی اغشته زه خو نشم اغشته سړی لاړ چې مړ شو خلکو به خخاو او ځمکې به واپس راغورځول خلکو به خخ که ځمکې به واپس راویست علی شیر خدا او فرمایل صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک رښتیا ویلي دي چې دې بس مکه نه قبلې ولی چې تعالی خدای مال درکا ول سوي او به پیدا یې کړو غټې کړو خزو بچی دل درکلو مال درک او د لکونو کروڑونو خاوند دی کې نو ته پکې د خدای حق نشي ادا کول پسلو کې 2.5 روپۍ دی اخر په 200 کې 15 روپۍ څه شه دی په دکاندار په ټاپیم نه ور کوي نو ته دام نشي ور کولی نبی انجام ډیر خرابي قران کې ډیر ذکر دی چې دغه زکات چې تا ورنک پورس د محشر بدا د جهنم په اور ګرمي الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله يوم تقوى بها جنوب ويوم يحمى عليه في النار پورس د قیامت په اور کې دا ګرم کړي شي او وتقوى بها جباههم وجنوب وظهورهم او د دې شاګان او ملاګان او مخونو لا او تندول به په داغونه ورکول شي او نن خو د زړه پورې کلک تړلې دي اورې پټې دی وتا چولې دي زړه پورې او دا څنګه چې را جوړې کې ته د خدای حق ته ورکی
او چې د ملا صاحب خبره راشي نو چې ته ښه زوړ لوټ په وګورې اول خو ورکې نه چې هغه څوک دکان کې هم نالش لیدلي نه هغه چاله په لاس ورکې هلکه په تا دا کېږي او یې به جلد اخوا دېخوا ګرځئ نام نهاد پورې اول حق د خپل ګاونډي دی چې ورکړي ستا ګاونډ کې غریب فقیر دی هغه له ورکړي خپلوان دی هغه له ورکړي محتاج دی هغه دی نی هغه اوشي بیا د جماعت د ستا د مستحقینو حق دی چې هغې له ورکړي بلکې علما فقها وایي چې طلبا زیات مستحق دي ځکه چې طلبا علما د آخر زمانې ځکه چې دی ته د بیت المال نه خرچه نه میلاویږي او دی به دله په ښه ځای کې ولګئ ښه کار به پې وکړي نو دی سره خو یې ډزي هغې له خاصب نه ورکوي او صاحب هغلته لیږي او هغلته لیږي او هغلته لیږي دا د دې زکاتونه ډېره د افسوس خبره ده عرض مې دا کولو چې قرآن عظیم الشان کې د قارون هلاکت ذکر دی ولې منع الزکات زکات یې نه ورکړو د الله حق یې نه ادا کولو یو ځل یو صحابي دی د هغه په خوا کې یو ګاونډي وفات شو صحابه کرام ول راغلل پختنه کوي چې کله رالل تپوس کوي ابي ذر رضی الله تعالی عنہ صحابي مبارک دی وای چې مونږه دغه مرګري وای چې دغه چند صحابه پاتې و هغه کې دا یو صحابه ډیر صحیح و ابو ذر غفاری وای چې مونږه ورغلو ورنه نو هغه ډیر زیات په خفګان کې او پریشان کې دی ابي سنان رضی الله تعالی عنہ و چې ورلو وای موږ ول ډیره تسلی ورکوله خو هغه سړی نه قلارې موږ وای چې ولې خپې مرګ خو حق دی وای چې رور مې وفات دی نو په هغه ډېر خپې موږ چې ولې وای خفه په دې ما چې ما د رور د عذاب جړی بیګا او سبا وای موږ ورته ویلې چې تا ته علم غیب دی چې تا ته د هغه عذاب معلوم دی څه د قبر ته پې څه خبرې دی ورته وای نه لیکن کله چې مونږ خپل رور په قبر کې دفن کړ خورم په واچولا خلق لاړ نو یې خلق لاړ نو زه د رور قبر ته کېناستم وای چې کېناستم نو د قبر نه یو आवाज راغی د رور د قبر چیغی کی چې اے خلکو تاسو خو ما نه لاړ او زم یوازې پرېښودم ما د عذاب نه لږ بچ کې کن قد كنت اصوم واصلي ما خو به روجیم نیوي او مونځ به مې کو نو لږ خو د عذاب ما نه اخوا کې نو دا رورې وای فابکاني کلامه وای زه د دې رور د خبرو وجړولم وای ډېر غمجن شم چې زما وګورم چې دا رور مې په څه عذاب کې اخته دی فنبشت عنه التراب لانظر ما حاله وای خاورې مې اخوا کولې وای ما چې زه د رور حال وګورم وای چې مې قبر بیخي کوله او که خاورې مې اخوا کې چې لحد یې وکته یلمع علیه النار وفي عنقه طوق من النار وی چې دا رور مې د قبر کې وکت کنه دا قبر د اور نه ډک او په غاړه کې د اوسپنې د اور ګرم شوی زنځیر پروت دی تړلی شوی دی په قبر کې وی ما دا لاس ورګوت که چې دا توق د دا زنځیر خې د مری نه لږه خوا کم وی څنګه مې لاس وګوت که وی مخې سره زما په دې ګوته اور ولګېد د لاس باندې وی سنډه سنډه مې تک تور شو وای زر زر مې دا خاورې ورواړو واپس رالم او د هغه وخت نه زه جاړم او غمجن یم چې دا څه حال دی وی مونږ ورته وویل چې ستا ورور څه عمل کو وی قال ده راته وویل چې کان لا یؤدي الزکات من ماله ده به زکات نه ورکو د خپل مال
منځم کو زروجیم نیوي خو زکات نه ورکو وی مونږ ویل چې د دې آیات تصدیق ته لسمه پاره کې فرمایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه څوک چې زکات نه ورکوي نو زرد چې د دې په غاړو کې با دا توقونه د اور واچول شي د زنجیرونو قرآن کې خدای اعلان کړی دی چې دا حکم دی وی بیا د دنه چې روتو لاړو ابي ذر صحابي صاحب ابو ذر غفاری لاړو و چې هغه لاړو هغه تم قصه وکړه هغه ویل چې دا الله خی خلکو ته يهودي له عذاب ورکی پټ نصاري له پټ ورکی او مسلمانانو له ځکه ښکار کړي چې خلک ته عبرت واخلي دا د دې لپاره دی معزز سامعینو زموږ وخت تقریبا پوره کېدو والا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کم خلق چې زکات نور کوي دی با الله پاک په اتو مصیبتونو باندې مبتلا کوي او اخته کوي به اته مصیبتونه په پدی راځي یو دا چې د رزق برکت به ختميږي دویم دا چې په قحط او عذاب کې بدی اخته کیږي دریم دا چې پدی کې به فتنی پیدا کی بے حیائی او بدکاری به پکې پیدا شي بل دا چې د دې په اولاد او په کور په بچو او په خزو کې به مرزونه پیدا کی چې څوک سنور کوي زکات بعض خلک وی دا مولایان ډیر بس دا مسئله له ډیر زور ورکړي موږ کال کې یو ځل دا مسله بیانو و چا د پاره بیان استاد د پاره بیان چې ته بچي د مولا د رزق خو ته زیوار نه خدای ول اسباب ور کوي موږ زره ستا غم دی بیا به چې موږ ته د ول نه ویلې نه الہ فرمایي ظلم با پکې زیات شي په یو بل به ظلم کوي او بل دا چې خدای به په ظالم بادشاہ مسلط کی او بل دا چې عمل به نه قبلي او تم دا چې دعاګانې به نه قبلي کم خلک چې زکات نه ورکوي نو څه به ني دعاګانې به نه قبليږي بادشاہ به په ظالم مسلط شي معزز ډېر سخت وعیدات په دې کې راغلي دي دا سلورم رکن د بناء اسلام دی سرو زرو کې چې اونې می تولې سره زر چا سره پدې کې 2 ماسه او شپږ رته زکات کیږي کوي چې سونا ورکوم نو دغه تلری کو د خدای په نومي ورک او کنه چې سونا کاله نه خرابو نو بیا به دغه قیمت ولګي وغه به ورک او یا به د ټول سونی قیمت ولګي او د سلو په سر به 2.5 روپے 200 په سر 2.5 روپے حسابو کا 1000 کې 25 روپے راځي او چې نقد دی خو معلومه ده او دا سی و پسې دا نور شیان والا که دومره سامان در کراو چې هغه نصاب رسیده زکات تا او کال په 13 ساوت ضرورت نه را داږي کې پتا زکات شتا دکان دې ډک ته وغي نصاب تا حسابو کو وغي نصاب زکات تر رسیدو پای کې پتا زکات شتا ورکې اته قسم خلق دی غیله زکات ورکول شي یو قسم ته منسوخ دی چې هغه کافر یا غیر مسلم دی چې مؤلفه القلوب وتویل شي او نور هغه ټول مسکین او غریب او مسافر او دی ورکول شي طالب العلم مسافر مسکین یتیم قرضدار دا ټول پدې کې شامل دي وما تاسو تاول د تقریر کې ویل چې دا مستحقین دغه چن کسان چې دغه لتاسو ورکه دا دې د پاره د چې تبه مخش او ستا معاشره به پخش الله دې زموږ استادو په دغه احکامات باندې عمل کولو پوره توفیق را نصیب